وای ما ورته وویل چې قربان زه د یهودو عالم یم، عبدالله ابن سلام مې نوم د ایمان راوړم. وای ما ته د شهادت کلمه وویلې او ایمان. بیا به راپاڅېده چې خلک به وده شو، بستره باندې به لاس وواهه داسې او ورته به ویل چې ډېره نرمه یې، ډېره نرمه بستره یې، خو د جنت بسترې او د جنت لباسونه تا نه ډېر نرم دي. زه تا پرېږدم د دې دپاره چې د جنت نرم نرم بسترونه حاصل. او ګناهګار سړی، بدعمله سړی د چهرې نه معلومي، چهره کې ظلمت او تیاره، او نیک اعمال داسې دي چې د هغې چهره، عثمان رضی الله تعالی عنه فرمایي چهره به دې منوره وي. زما د ایمان او د عقیدې ډېرو معززو حاضرینو مسلمانانو ورونو، رمضان شریف کې د ثوابونو او د اعمالو ډېرې دروازې کولاوي. د تلاوت ځان له دروازه ده، د ذکر اذکار او تسبیحات ځان له دروازه ده، روژه نیول دا د ثواب یوه بیله دروازه ده، اعتکاف کول، تراویح کول، تهجد کول، دعاګانې، صدقات، همدردي او مواسات، دا ټولې هغه دروازې دي چې د رمضان شریف د مبارکه میاشت کې کولاوي. وخت تیریږي، یوه یوه دروازه د ثوابونو بندېږي، یوه دروازه د ثواب داسې بنده شي چې بیا په کال له انتظار کې، کال کې یو ځل دا دروازه د ثواب کولاو شي. لکه رمضان شریف کې خلک تراو کې ختم کوي، دا چې ختم شو نو د ثوابونو یوه دروازه بنده شو. بیا چې ته د تراو ختم کې نو کال انتظار وي. دغه شان اعتکاف یو عمل دی چې رمضان شریف کې کیږي، نورو 11 میاشتو کې نه کیږي. سنت اعتکاف دا چې یو ځل وشي نو د اعتکاف د ثوابونو کوم خصوصي انعامات د الله نه دي، هغې سلسله منقطع شي. بیا چې دا سلسله جاری کیږي نو کال انتظار کول وي. بعضې داسې اعمالي چې هغه ټیک د رمضان کې ډېر ثواب لري او خصوصي تعلق یې د رمضان سره، خو ټول کال کې جاری. په هغې اعمالو کې یو عمل د تهجد لمونځ دی، صلات اللیل، د شپې د تهجد لمونځ. د دې هم د رمضان سره خصوصي تعلق دی، ځکه که ډېر لټ او بې خونده سړی مې پېشمني ته راپاسي، یو مخ او لاس وینځي، نو ټول اودس دې وکړي، نو یو 2 یا 4 رکاته یا 8 رکاته یا 12 رکاته مونځ دې وکړي، نو هر سړي ته د تهجد موقع میلاویږي اسانۍ سره. او تهجد کې د خصوصي دعاګانو موقع چې حدیثو کې ډېر تذکره راغلی. خدا داسې دروازه د رمضان کې خو ثواب او فضیلت د دعاګانو زیات دی. په د رمضان نه علاوه 11 میاشتو کې هم دا سلسله جاری کېدی شي. دې ته په کال انتظار نه دی پکار، دا بغیر د انتظار نه کالو سر جاری. حدیث شریف کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی افضل الصيام بعد رمضان، بهترین روزه د رمضان شریف د روزې نه بعد هغه د محرم د میاشتې روزه ده، د عاشورې روزه. د رمضان نه وروسته چې کومه روزه کې ثواب زیات دی هغه د محرم روزې دي. او افضل الصلاة بعد الفریضه،
صلاة اللیل او بهترین او د ډیر فضیلت او د ډیر درجه والا د ډیر ثوابونو والا منځ د فرض مانځه نه وروسته چې غوره منځ دی خدای ته په بنده نږدې کېږي هغه د تهجد منځ دی. نو د دې د رمضان سره یو خصوصي تعلق دی اگر چې ټول کال کې جاری. او حدیث شریف کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی رحم الله امرأ، نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا کوي په هغه سړي د خدای رحم وکړي چې د شپې را پاسي او د سوکي او کور والا را پاسي کاغه نه را پاسي نو په واچ او دواړه منځو کې او دعاګانې کوي نو په دې سړي د خدای رحم وکړي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه خزه د خدای رحم وکړي چې هغه را پاسي او د سوکي په اخري شپه کې د شپې په اخري حصہ کې خاوند را پاسي کاغه نه را پاسي په مخ ورته وبو واچي را پاسي دواړه منځو کې او دعاګانې وکړي. مدې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړې. یو ځل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه یو صحابي تاسو ایو دعا اسمع یا رسول الله، اے د خدای پیغمبر کومه دعا زر قبليږي چې خدای زر ووري او قبول شي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي جوف الليل الاخر ودبر الصلوات المكتوبات. دا دو دعاګانې ډېرې زر قبليږي، یو د شپې په اخري حصہ کې دعا او یو د فرض او منځونو نه وروسته دعا. دا الله تعالی ډېر زر قبلوي. نو دې وخت کې مونږ د خصوصي دعاګانو اهتمام وکړو. د اخري حصہ د شپې کې پېشمنۍ نه مخکې یا څوک پېشمنۍ وختي کوي د پېشمنۍ نه وروسته سهار د اذانه پورې دا ټیم قیمتي وګڼو او دا یقینا چې ډېر قیمتي وخت دی. دا ضایع نه کو په خواته خوا خبرو استغفار پکې ډېر وای. الله تعالی د مؤمنانو او د متقینو صفت کوي د جنت د مستحقینو. جنت مستحق څوک دي؟ متقیان. متقیان څوک دي؟ الله تعالی صفاتونه بیانوي دا کاری پکې دا کاری پکې دا کاری یو پکې دا وای وباللیل هم یستغفرون چې د شپې د خدای نه بخنه غواړي استغفر الله تعالی ربي من كل ذنب واتوب. شپې استغفار وای د خدای نه بخنه غواړي. دا خلق خدای ته ډېر نږدې دي. او حدیث شریف کې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی کله چې د شپې اخیری حصہ شي الله تعالی په خپل خاص کیفیت سره اسمان د دنیا ترازی د لند اسمان ته دته اسمان د دنیا وای سما او دنیا او الله आवाज کوي هل من مستغفرین آیا سوکشته چې مانه بخنه وغواړي فاغفر له زور ته بخنه وکم. بیا आवाज کوي آیا څوک سائل شته چې سوال را نه وکي او سغواړي هغه زور کم. دریم سوال وای څوک داسې شته چې مانه رزق وغواړي او زه رزق ورکم. او دا تر کومه پوری؟ تر صبح صادقه پوری، سحر د اذانه پوری. خدای دا आवाज کوي څوک شته چې را پاسيږي مانه دعا وغواړي بخنه را نه وغواړي زه وبخم. مانه سوالو کې چې سره نه غواړي هغه زه ورکم. مانه رزق وغواړي زه ورته رزق فراخ ورکم. داسې څوک شته خدای دا आवाजونه کوي. نو دا ډېر قیمتي ټیم دی، دا ضایع نه کو د رمضان شریف کې او په ټول کال کې رمضان شریف کې خصوصي. دریم یو حدیث شریف دی
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي تاسو بزان لازم کئی د شپې منځ، یعنی داسې کئی لکه لازم خو نه دی نفل دی خو بزان ضروری کئی. ولی فإنه دأب الصالحین قبلکم، د امت محمدی صلی الله علیه وسلم نه وړاندې چې نور امتونو کې کم نیکان خلکو هغوی بم شپې خدای ته منځونه کول، دا د هغوی طریقه هم ده. په هر امت کې د نیکانو خلکو طریقه دا ده چې شپې خدای رضا کوي په تیارو کې چې خلک ودی. یو دیم دا دی ومغفرة للذنوب، گناهونه ویلي کوي او ختموي. دریم فیدا ومطردتن داء من الجسد، او د بدن نه بیماری ختموي تاکہ بیماری خدای هغه بیماریان در نه ختموي. دا صحیح حدیث دی. او عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې څوک دا غواړي چې چهره مې منوره شي، معطره شي، نورانی شي، فعليه بقیام الليل، په در لازم دی چې د شپې منځونه کوي. شپې منځ دی کوي، دا خدای سره د معامله روغه کی، بس نور قصه روغه ده. نو د دې وخت د مانځه ډېر فضایل احادیث مبارکه او کې راغلي دي. نو د دې خو به د رمضان شریف کې ډېر خصوصي اهتمام وکړئ، او د رمضان نه وروسته هم هر حاجت سړي ته راشي. خلک وایي څه ووایم، د رزق تنګي ده، پریشانی ده، ډېرې خبرې دي، ډېر مشکلات دي، تاسو موږ ورسره مخامخ یو. او د داسې خبرو پسې موږ نښتي چې هغه جایز یا ناجایز، د دمونو پسې نښتي یو. شرعي دمونه خیر دی، جایز دي، او د تعویذونو پسې او د دې څیزونو پسې نښتي هغه خو ډېرې وړې خبرې دي. غټه خبره خو دا ده چې حدیث موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ له علاج ښودلی. دقه علاج د دې ټیم کې 2 رکعته صلات حاجت وکړه، خدای نه وغواړه. خدای وایي چې څه رانه غواړې زه یې در کوم، خدای وعده ده که نه. معزز سړی چې چا سره وعده وکړي هغه مخالفت کوي، د دې وعدې مخالفت نه کوي. بیا الله چا سره وعده وکړي هغې مخالفت کوي، ان الله لا یخلف الميعاد، یقینا الله مخالفت نه کوي د وعدې. نو الله تعالی د طرفه دا وعده ده چې سوال کوونکي ته څه چې غواړي هغه ورکوم، چې څوک رانه بخښنه غواړي بخښمې، څوک رانه د رزق پراخي غواړي پراخه رزق ورکوم، په دې ټیم کې د دعا وغواړي. نو دا ټیم موږ نه ضایع نشي. او حدیث شریف کې دي عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دی، د عمر رضی الله تعالی عنہ زوی دی، او صحابو کې محدث فقیه او عالم. دا د خور حفصه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین ده، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبی ده. یو ځلی د خور د نبی علیہ السلام سره د عبد الله ابن عمر ذکر وکړ چې عبد الله ابن عمر ډېر ښه سړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ډېر ښه سړی دی، خو تهجد شروع کړي او بیا یې پرېښود، چې تهجد همیشه کولی نو بیا به ډېر ښه سړی. نو عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا د نبی علیہ السلام قول راته ورسېده، نو تر اوسه پورې رانه تهجد نه دی پاتې شي. تاسو د بزرګانو واقعات اورېدلي که نه چې هغوی به داسې کول؟ د امام ابو حنیفه واقع خو مې اورېدلې چې 40 کاله د ماسخوتن په مانځه د سحر په اودس د سحر منځ کړی. دا خبره تاسو اورېدلې که نه؟ ادا چې سړی ووایي نو خلک وایي وګوره د به خوب نه کوه څه، د به د کور والا حقوق نه ادا کول څه 40 کاله. نه هغې دا و چې 40 کاله کې مطلب دا و دنه تهجد نه دي قضا شوي، ماسخوتن منځ به وکړو، وتر به نه کول، دا به پرېښودل. دا مستحبه طریقه ده، ثواب دی پکې. وتر سړی پرېږدي، تهجد ته اودس وکړي او وتر هم وروسته وکړي، وتر ټولو کې اخره کې وکړي،
اخیر کې وتر وکي. ځکه حدیث شریف کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، د شپې اخرنه مونږ وتر جوړ کړئ چې په ټولو کې اخرنه مونږ تا وتر. نو وتر د ماسختن مونږ دی کنه د تاو د سوچ او تهجد تا اپم دی او د سه د سحر مونږ مو نو خوش په خو به کاو کړه ماسختن مانځه نه رسته به ودر شو تهجد پوری به ودو ودی کار سکیږي کړه بیا تهجد را برا پاسه دا او 10 به او کو باقي او 10 به د سحر منځم کو. یعنی د دې مطلب دا چې څلوي ښکارا تهجد دې نه دی قضا شي دې ته اوس کمال وای. نو هغه ته چې خدای دومره قبولیت ورکړي او دومره غټه مرتبه ورکړي د تعلق مع الله د الله سره د هغه تعلق مضبوط او د الله سره تعلق د په نوافل مضبوطیږي په عبادت مضبوطیږي په تواضع په عاجزۍ مضبوطیږي چې خدای ته بنده ځان عاجز کی او سر ورته کی او جړاګان خدای ته وکي خدای ته اوخ کې توي کی نو الله تعالی رضا کیږي او الله د بنده ټول مشکلات حل کوي. او دا دنیا خو عارضی ده، اصل زندگی خود آخرت زندگی ده، دا برزخ زندگی ده. حدیث شریف کی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله قیامت قائم شي الله تعالی باواز وکي اين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع. هغه خلق چرته دي چې هغه اړخونه د بسترونو لري او د شپې به بستر کې اړخ لګ لګاو او ولاړه به ډېر وا. هغه خلق چرته دي را دي شي هغه براشي ډېر لک کسان وي ځکه ډېر خلق خو خوبونه کوي کنه لوک کسان وي. الله به ورته تاسو بزاید خیره جنت ته من غیر حساب ولا کتاب، تاسو بغیر د حساب او کتاب نه لاړ شئ د نور سره حساب کوم د نور سره به حساب شروع شي. نه دا د آخرت فایده شو بغیر د حساب او د کتاب نه به جنت ته ځي. یو عالم تیر شوی عطا ابن ابي رباح بزرگ رحمه الله هغه بچ پاسه ده خلق به پری وتل دی بم پری وته بیا برا پاسه ده چې خلق به ود شو بستر باندې به لاس او احداسه او ورته به چې ډیر نرمای ډیر نرمه بسترای خو د جنت بسترې او د جنت لباسونه تانه ډیر نرم دي. زتا پر एकदम د دې لپاره چې د جنت نرم نرم بسترونه حاصل کړم زبابت سارا پوری بولانو عبادت میں کول. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ د یهودیانو بنی اسرائیل یو عالم دی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړی د مدینه منوره اوسیدونکو. وای ما چې واورید چې مدینه ته پیغمبر راغی نو زوال علم چې زیو ګورم چې د رښتیا پیغمبر دی او کنه د عالم او د تورات و چې د مختمه او قتل نه پوښم چې دا د دروغجن سړی مخ نه دی ځکه فراډي او دروغجن سړی او ګڼکا او ګناهګار سړی بدعمل سړی د چهره نه معلومي چهره کې ظلمت او تیار او نیک اعمال د سیدی چې هغه چهره عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمایي چهره به منوره دسی شخصیتونه ملي دي چې تک تور د بدن نه تور رنگ والا بزرگان او قسم دې د عبادت د وجه نه وي کې به یو کشش او یو چمک په چهره کې چړې یو ناشنا د عبادت او انوارات او نورانیت په عبد الله ابن سلام فرمایي چې د مختمه او قتل نه پوښم چې دا د دروغجن سړي مخ نه نو ما ویلې تورې کده سوي اول خبر ادا وکړه چې یا یوحناس اے خلقو اطعم الطعام خلقو له خوراکونه ورکړي وابشو السلام سلام خور کوي چې څوک کم د کمخله راځي السلام علیکم وای دا د مینه او محبت سيزونه دي مینه محبت دې سره جوړيږي معاشره صحیح کیږي. او بیا یې فرمایل وصل الارحام رشتي مضبوطه کوي او بیا یې فرمایل وصلوا بالليل والناس نيام تاسو د شپې منځونه کوي چې خلک ودی
او بیا یو فرمایل چې تاسو دا کارونه کوئ تدخلوا الجنة بسلام، جنت ته په سلامتیا لاړ شئ، ډایرک بم خدای جنت ته بوزي، دوزخ کې بم خدای نه کړی، ډایرک بځئ تدخلوا الجنة بسلام. وای ما ورته وویل چې قربان زه د یهودو عالم یم، عبدالله ابن سلام مې نوم د ایمان راوړم. وای ما ته د شهادت کلمه وویلې او ایمان مې راوړ. یهودیان خبر شو چې عبدالله ابن سلام ایمان راوړ. څه خبر و او څه نه و خبر. د یهودیانو مشران نبی علیه السلام ته راغلل. عبدالله ابن سلام ورته وویلې زه به د ونې ډډ ته پټ شم د ونې بیخ ته، ته د دې نه تپوس وکړه چې عبدالله ابن سلام څنګه سړی دی، د ونې ډډ ته پټ دی شاته. نبی علیه السلام د یهودو د مشران نه تپوس وکړه چې عبدالله ابن سلام تاسو کې څنګه سړی دی؟ وای سیدنا وابن سیدنا، زمونږ سردار دی او د سردار زوی دی، پلاریم زمونږ سردار او مشر، ډېر قابل قدر سړی دی. وای هغه چې په ما ایمان راوړي او څه ووایي تاسو به منئ، هغه چې ایمان راوړي مونږ ټول ستا خبره منو. عبدالله ابن سلام ته ویلې راشه، هغه ویلې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ما کلمه ویلې. د یهودیانو ورته ویلې ارذلنا وابن ارذلنا، دا خو من کې ډېر کمینه سړی دی، ډېر رذیل سړی دی، پلار یې ډېر رذیل و، د ده خبره څوک مني؟ ګورې په یو منټ کې واوړېده راواوړېده. عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ښایسته تعلیمات واورېده نو مؤمن شي. نو موږ د رمضان شریف چې کوم اوقات پاتې دي، کوم لمحات او ورځې پاتې دي، په دې کې د تهجد اهتمام وکړو، د دعاګانو اهتمام وکړو، او د تلاوت او د ذکر اذکارو او د نوافلو عبادت او د نورو عباداتو قسمه قسم عبادت د ټولو اهتمام وکړو. انشاءالله دا رمضان به زموږ د خیر او د سعادت ذریعه وګرځي. الله دې مو تاسو ته عمل کولو توفیق را نصیب کړي. درود شریف ویلو. اللهم صل علی سیدنا